دویم سفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تجارتی هغه شام طرف ته شوی او د هغې واقعه څه ده؟ د قریشو او د عربو به چې کوم دی په کال کې 2 ځله تجارتي قافلې تللي، یو به یمن ته تلل او بله به شام ته تلل. چې کله د شام دا قافله تیاره ده دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک 25 سال او شهرت یې داسې دی چې په ټولو عربو کې او په ټولو قبیلو کې په امین او په صادق باندې مشهور دی. چې څومره د اسلام مخالف کارونه دي، اگر چې هغه وخت کې شریعت لا نه دی راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت لا نه دی شوی، چې کوم ناروا کارونه خو پرېږده، چې کوم کارونه اخلاقي اعتبار سره هم کوز دي هغه هم پیغمبر علیه السلام نه دي کړي. نو په دې وجه ډېر کم عمر کې الله رب العزت دې ته په هغه مشرانو کې لوی مقام ورکړ. نو شهرت خو یو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها پیغام ورته راولېږلو. حضرت خدیجه صاحبه څوک ده؟ امهات المؤمنین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیلنۍ بیبي ده او دا هم په حسب نسب کې ډېر لوی خاندان نه ده او چې کله پلار وفات شو نو دې ته ډېر زیات مال حال پاتې شو او چې دا تجارتي قافلې به تللې نو دې به هم یو کس وټاکلو، هغې له به خپل مال ورکو، پیسې به ورله ورکړلې چې زما د طرف نه سرمایه شو او ستا هغه محنت او سفر شو، لاړ شه په دې باندې تجارت وکړه چې کومه ګټه وشوله نیمه به ستا شي او نیمه به زما او سرمایه به راته واپس میلاو شي. علما لیکي چې یو طرف ته به د ټول قریشو مال تجارت او د هغې برابر به د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها مال هم دومره مالداره وه. نو دې ته هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صدق او د امانتدارۍ هغه شهرت رسېدلی نو پیغام یې ورپسې ولېږو چې زه غواړم چې زما مال د تجارت، حالانکه خلک خو خواهش لري هر لوی تاجر د مکې چې لوی نه لوی تاجر دی هغه چې کم دی دومره مال ورسره نشته چې څومره ما سره، خو زما دا خواهش دی چې زما دا مال د تجارت دا ځلې ته یوسي. زه غواړم چې ته ما سره په مزاربت باندې زما دا مال یوسي او شام ته او دا هلته کې خرڅ کړي او بیا چې کومه ګټه وشوله هغه تقسیم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت کې 25 کاله عمر دی، دی ورسره ومنله. د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها یو غلام دی، میسره نوم دی، هغې ورسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طرف د شام روان دی. چې کله د بصرې ته راورسېدو هغه ځای ته تېر ځل چې کوم ځای نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس کړلی شوی دی همغه ځای کې ناست دی چې هلته ورسېدلو یو ونه ده، د ونې سوري لاندې کېناست، خوا کې یوه کنیسه ده، د هغې نه راهب راووتلو. بعضې علما لیکي چې دا همغه د بحیره راهب چې کوم دی جانشین دی هغه راووتلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یې وکتل او بیا رالی قسم خوري چې د دې ونې سوري لاندې په پیغمبرانو کې یو عیسی ناست دی یو ته کېناست او دغه راهب چې کوم دی میسره ته وایي چې دا د دې سړي دا سترګې همیشه سرې وي او که نه اوس چېرته د دوړو او د لارو د سفر د وجې سرې دي. میسره ورته وایي چې نه په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه او مدام داسې دی. هو نبی و هو آخر نبی، دقه نبی دی دا آخري نبی دی، ولی په دې کې د آخري زمانې د پیغمبر ټولې علامې او نشانې را جمع دي. د هغې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مال تجارت یوړلو په شام کې خرڅ کړلو، ښه ډېره یو مناسبه ګټه یې وکړله او واپس چې کله راللو نو دا میسره حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته احوال بیانوي. څنګه احوال ورته بیانوي و چې مونږ داسې تللو په لاره کې دغه د راهب دا واقعه وشوله چې هغه ویل چې دا د آخري زمانې پیغمبر دی. او دویمه عجیبه خبره دا وه چې چېرته به نور راګرم شو نو فرشتو به په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سورې کړی، دا د نور ګرموالی او د نور دا تپش دا به په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نه لګي. وایي دا یو ډېره عجیبه خبره مانو. درېیمه دا ده چې هلته کې په بازار کې عام معمول دا دی چې هر سړی قسم خوري، لات او د عزا قسم دا سودا داسې ده، دا د هغه وخت کې د دې خدایانو معبودان باطله د هغې قسمونه به خوړل. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس په سودا کې قسم ور واچو چې قسم وخوره چې نه زه قسم نه خورم، زه د لات او عزا قسم نه خورم، و چې ده د قسم نه هم اجتناب کو. او درېیمه غټه خبره دا ده چې نور څومره تا سره مضارب مخکې چې تا له چا مال د تجارت وړی دی هغې هېڅ چېرې هم دومره نفع او منافع نه ده راوړې څومره چې دا ځل دې سړي راوړی ده. نو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کله دا واورېد ډېره زیاته متاثره شو.
ولې چې د انسان حالت او پیژنګله هغه هم په دې سفر په حالت کې کیږي، په معاملاتو کې کیږي، په لین دین کې کیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له یو قضیه رااله، له یو معامله. په هغه معامله کې دوه کسان ګواهان دي. هغه یو کس خو عمر فاروق سے پیژني، د دویم متعلق تپوس کوي چې دا دویم سړی تاسو کې څوک پیژني؟ داسې جومات کې ناستې مجمع لګېدلې ده. یو کس پاسېدو چې امیر المؤمنین زه یې پیژنم. چې ښه ته یې پیژني، آیا تا ورسره چېرته لین دین کړی دی، معاملات دې ورسره راغلي دي؟ وایي نه، معاملات خو مې ورسره نه دي کړي. وایي ښه تا چېرته د سره سفر شوی دی؟ وایي نه، سفر مې هم ورسره نه دی شوی. وایي ګاونډ کې دې پاتې شوی؟ وایي ګاونډ کې مې هم نه دی پاتې شوی. نو بیا چې ته دته د خوالي سرټیفیکیټ ورکې، هغه زما په خیال چې په دې خبره ورکې چې جومات کې ګورې مونځ کوي او عبادت کوي او تهجد کوي او روجې نیسي. وایي چې او بالکل زه جومات کې ګورم د جمع مونځ کې شریک وي، روجې نیسي، عبادتونه کوي. چې نه، پیژنګله د انسان د عبادت نه کېږي، د معاملاتو نه کېږي. او معاملات مغه چې چا سره ستا یا خو دې ورسره لین دین شوي، یا چې کوم دی ستا ورسره سفر شوي، یا تا سره په ګاونډ کې پاتې شوي، دغه سړی به ته ښه پیژنې. او دا حقیقت هم دی چې چا سره ستا سفر وشو، د هغه فطرت، د هغه ښه فطرت چې کوم دی، ښه عادت، هغه هم په تا باندې کولو شو. د هغه بد عادت چې کوم دی، هغه هم په تا باندې کولو شو. ولې سفر داسې دی چې دا د انسان اصلیت راښکاره کوي. دویم شیز معاملات دي، چا سره تا د پیسو معاملات شو، لین دین دی ورسره وشو، دا د انسان د زړه هغه حقیقي حالت تا ته راښکاره کوي. وایي دې کې لالچ شته، دې کې هوس شته، دې کې د بل انسان خیرخواهي شته که نه؟ چې کله ستا لین دین وشو، هغه د سړی به تا ته بالکل واضح او ښکاره شي. او دریمه خبره چې کله ستا په ګاونډ کې تا سره یو کس رالی، ستا ګاونډي دی، تا سره ګاونډ رالو، بیا به یې ته پېژنې. ولې چې په هغه باندې به ښه وخت هم راځي، بد به هم پرې راځي، خوشحالي به هم راځي، غم به هم پرې راځي، هر قسمه حالاتونه تېرېږي. ته بیا مشاهده کې چې بھئی په دې حالت کې د کومه رویه ده، په دې وخت کې د کوم کردار دی. چې کله دا غریب و، د ده به رویه څه وه خلکو سره، چې اوس یې پیسې وګټلې، مالداره شو، اوس یې ورسره کومه رویه ده. کوم وخت کې دا مالدار و، هغه وخت کې کوم کیفیت و، اوس چې کوم دی مالي لحاظ سره کمزوری شو، اوس یې کوم کیفیت، د عباداتو کم کیفیت دی، د کور کم احوال دی. ولې ګاونډي دا د ګاونډي د احوالو نه خبري. نو ځکه علما لیکي چې کله تاسو که چا کره رشته لیږئ، نو هغه رشته کې معلومات کوئ، نو داسې کس نه وکړئ چا سره سفر شوي یا چا سره معاملات شوي. کاروباري پارټنر چې ورته وایي، د هغه نه معلومات وکړه، بھئی ستا دا پارټنر دی، د سره مونږ رشته کول غواړو، څنګه دی په معاملاتو کې؟ اب تا ته وایي چې او څنګه دی، کره دی که کوټه دی. یا دریم چې لاړ شه، د هغه د ګاونډیانو نه معلومات وکړه چې بھئی دا کس دی، د دې اخلاق، د دې کردار، د دې رویه څنګه ده، مونږ سره رشته کول غواړو. نو که چېرته تا د دې درې ځایونو نه معلومات وکړو، هېڅ چېرې به هم ته نه خطا کېږي. نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام متعلق هغه مکمل پیژنګله وکړله. څنګه مکمل پیژنګله وکړله؟ چې ګاونډ خو یې مخکې نه ټول یوه قبیله ده. دویم معاملات یې هم ورسره وشو، خپل مال او دولت، مال تجارت یې وله ورکړو، هغې باندې دومره ګټه راوړله چې مخکې چا راوړې نه ده. او دریم دا دی چې خپل خادم خاص او خپل خاص کس، لکه مخکې اوس خو نوکران، هغه وخت غلامان، دا به د کور فرد شمارلی کېدو. که چېرته غلام به مړ شو، هغه سره به څه و، هغه به آقا طرف ته راواپس کېدل. یا که چېرته یو مالک مړ شو، د هغه نور ورثه نشته دی، د هغه مال چې کوم دی میراث، دا به غلام طرف ته، یا هغه کس چې دی مالک آزاد کړی دی، هغه به دی غلام دی آزاد شوي غلام طرف ته راواپس کېدل. نو غلام به داسې و چې دا به د کور فرد و. نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د سفر حالات معلومولو دپاره خپل خادم خاص د کور یو فرد ورسره ولېږو، هغه چې رالو د سفر هغه ټول حالات یې ورته بیان کړ. نو چې کله حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا حالات وکتل، نو خپل یو ملګری و، د هغې په خوله باندې پیغمبر علیه السلام ته د نکاح پیغام ولېږه چې زه غواړم تا سره نکاح وکړم. دغه وخت کې د حضرت خدیجې صاحبې عمر 40 کاله دی او د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کاله دی. د حضرت خدیجې صاحبې هم پلار وفات دی، د پیغمبر علیه السلام هم والد صاحب وفات دی. مشوره وکړله د خپلو ترونو سره، او په مشوره کې بیا دا فیصله وکړله چې او بالکل دا د حسب نسب په اعتبار سره، د دیانت په اعتبار سره، د عصمت او پاکدامنۍ په اعتبار سره، ولی چې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا په علاقه کې او په قبیله کې په طاهري لقب سره مشهوره وه. بھئی دا پاک دامنه ده، په دې کې حیا شته دی، عصمت دی پکې، مالداره هم ده، دینداره هم ده. هغه چې څومره معیارونه د رښتیا او یو ځای کې د خپلولۍ کول دغه ټول پکې موجود دي. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته حسب نسب وګوره، دین ته وګوره، مالدارۍ ته وګوره، حسن ته وګوره، هغه ټول صفات پکې موجود دي.
نو د مشرانو په مشوره باندې او په فیصله باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا پیغام د رښتې قبول او دغه رنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره ډومبه واده وشو. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډومبه واده دی، دینه مخکې واده نه دی کړی، عمر 25 سال دی. او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا دریم واده دی، دینه مخکې دوه ودونه نور کړي دي، درې بچي هم دي، هغه دواړه خاوندان چې کوم دی وفات شوي دي، دریم چې کوم دی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کړی دی. نو دا حالات دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بچپن نه واخله بلکې د پیدایش د مخکې د زمانې نه واخله دغسې را شروع شوي دي، بیا د ماشومتوب حالات، بیا د ځوانۍ حالات، تر دې دمه چې واده وکړو. محنت